په یو کور کې دوه شهیدان د خیبر ضلع تحصیل باړې قبیله ملک دین خیل سره تعلق لرونکي عبدالعزیز په 2009 کې د فوجي عملیاتو په اولنۍ ورځ باندې د ترهګردو د ډزو له کبله شهید شولو. د کومې نه پس چې د دې په ځای باندې د ورور طیب افریدی برتي شولو، کوم چې 13 ورځ په باړه تحصیل کمپاوند ځانمرګي برید کې شهید شولو. د سکیورټي چارواکو تر مخه طیب شهید به زیاتره ډیوټي په تحصیل کمپاوند ګیټ باندې کوله. په دغه ورځ هم د په ډیوټي باندې ولاړ وو، ولې د قربانۍ له کبله تحصیل کمپاوند د یوې غټې تباهۍ نه هم بچولو. په باړه قبیله کاخیل عزیز مارکیټ کلي کې دعا ته ناست د والد او ورور سونو ډیجیټل ته د زندګۍ د حوالې سره څه دارنګي وویل. ما سرخوند محمد طیب نمایه و هغه بل چې هغه عزیز الرحمن و نو کې دلته دا وویل طیب د زندګۍ دا و چې نن یې درېیم اپریل و چې په دغه څه دا وکړي او چام ته نه دی ویلي چې په دغه کې راځي یو کمزور یو ګوته ټاکم پکې نشته. طیب ډېر ښه زندګي وه په کور کې یې د مور سره د بچو سره و د مور سره طیب ډېر ښه انسان و. د مو د پلو د نکاح کاته وه د زمانو ده امروز د نیکه وه بیا د پرور وه بیا یې موله وکړه بیا مو دغه عزیز الرحمن له ورکړه بیا عزیز الرحمن چې شهید شو بیا هم دغه طیب له ورکړه. نو دا خو چې موږ ټوله سلسله وه دا به موږ کوو که اخري اوس به که اخري ورکوو خو دا د موږ داسې ورکه لکه میراث دا موږ پرېږدو نه. دغه ملک دپاره موږ په هر ځای کې موږ ستړي ستومانۍ موږ مشرانو هم کړی دا کار او هغه نورو ځایونو لاندې تللي نو موږ دا شی پرېږدو نه. زه طیب و عزیز الرحمن ورور یم. ښکلې زندګي یې وه، ښه وخت یې په کور کې تېر کړی دی، د ښځو سره د بچو سره د ورونو سره د مړو پرور سره و الحمدلله د حکومت لپاره یې ښه قرباني وکړه او قرباني یې ورکړه. مخکې مړ شوی دی هغه عزیز الرحمن نومه وه، هغه هم الله په رحم سره ښه قرباني ورکړي د حکومت لپاره و انشاءالله نن مې تا تیار یو سبا مې تا تیار یو موږ بچي مې تا تیار دي و ټول به انشاءالله حکومت له خپله قرباني کړي. دوه زامن دي، یو زید نومه ده او بل سعد نومه ده او درې یې لوڼه دي. یوه لور یې منصوره و یا پښتونه شیاره و. د ما نوم اسماعیل خان او زه د محمد طیب افریدي چې کوم دی ډېر ګهره دوست یم. ډېر ښکلي تعلقات مو ورسره او ډېر ښه وخت هم سره تېر شوی دی او په 10-8 سال کې داسې خبره د خولې نه ووتې چې هغه په هغې باندې د هغه نه مې زړه مات شوی وي. د تحصیل په هغه ګیټ باندې به د ډیوټي وه. اکثر به موږ ورته وایي چې هلکه دغه چې کوم دی تو د بیخي په فرنټ باندې تو ډیوټي و او اونبای به چې کوم دی حلال نه کوي که داسې حالات ته تلل تاسو به ټارګېټ کېږو. خو هغه یوه جذبه وه، هغه وایي چې دا د خپلو خلکو د حفاظت دی چې موږ یې نه کوو نو څوک به یې کوي او داسې که زه د دغه ځای نه ځان بدل کړم یا مطلب نه کوم هغسې نو څوک به یې کوي. د دغو د خلکو دا حالات داسې راغلي دي دهشتګردۍ نو دا به چې کوم دی انشاءالله دا به موږ ناکاموو او دغې له به فرنټ لاین باندې موږ ودرېږو او دا د دوی یوه جذبه وه او ویې چې که دغه شوم خو شهید به شم که نه او د شهادت ارزو یې وه او الله تعالی یې هغه ارزو چې کوم دی پوره کړه. طیب شهید نه یو تورسرې، 2 زامن او 3 لوریانې پاتې شوې، په کوم کې چې یوه ماشومه معذوره هم ده. څرګنده دې وي چې 13 ورځ په باړه تحصیل کمپاوند باندې د ځانمرګي برید په نتیجه کې 3 پولیس شهیدان او 11 کسان زخمیان شوي وو.